حج متعلق اللہ تعالیٰ فرمائی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ وی ما فرض کرے دے پاگا کسانو باندی حج کم کسان چی دا دی لاری طاقت لری. علماء وی طاقت دا پاردا شرط دے چی انسان سرا دا حج دا تلو پیسی چی دی زمانہ کی ورطا ٹکٹ او ویزا ویلے کی گی تقریباً 17 لک روپئی او چې حج نه دی واپس راځي 40 45 50 سره د پیلګي چې کور کې دومره خرچه پرې وي. دوه شرط شو. او دریم چې لاره پر امن وي. لاره پر امن دا معنا چې پابندي د حکومتونو د طرف نه وي لکه د کرونا په زمانه کې پابندي وه. نو که یو کس وي چې زه حج کوم نو هغه ټیم یې حج نشو کولی. الحمدلله هغه پابندي ختمه شو. نو 3 شرایط علماء کرامو د حج د فرضیت دپاره لیکلي چې د ټکټ او د ویزې پیسې ورسره وي 12 لکه روپۍ. د 40 50 ورځو بچو ته خرچه پرېښودی شي چې هغوی بیا نارې نه تېروي او لاره د امن وي. نو دریم شرط هغه خو دې زمانه کې شته شکر دی لاره د امن ده هر څوک داخله کولی شي. دا 2 شرطه د انسان ځان کې وګوري چې د حوائجو اصلیو نه 12 لکه روپۍ اضافي وي نو په ده باندې باقاعده اگر حج لازم دے. حوائج اصلیہ اصلی حاجتون ست ویلے کی اصلی حاجتون سدی. علماء کرام فرمائی کہ حج فرض دے. حج سنت عبادت نہ دے. حج مستحب عبادت نہ دے. حج دا فرض عبادت دے. اللہ وی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. خلق باندې فرض دے. خلق باندې فرض دے. اوس یو کس سره یو طرف ته 12 لکه روپۍ دي او بل طرف ته د ده چې کوم دی نو بچي رالوي شوي دي او دی وایي چې هغوی ته واده م کول پکار دي. نو که حج کومه واده پاتې کېږي څه به مخکې کوي؟ علما وایي حج به مخکې کوي. حج مخکې دی. د بچو د واده خرچه هغه رستو ده خبره رستو ده. اول د ده خپل ځان باندې اوس خبره راغلې ده. اول به خپل غم کوي چې ځان ته یې غاړه خلاصه شي. یو کس دی او هغه سره 12 لکه روپۍ دي او دی پوهېږي چې یاره ما باندې حج فرض شوی دی خو ډېر کسان پکې داسې دي وایي یاره هلته چې کوم دی نو په پلانکي ځای کې جنګ شروع دی فلسطین کې هغوی ته دا 12 لکه روپۍ ولې ناست وه؟ نه هغوی ته به ناست هغوی ته نفلي پیسې واستوه د دې نه علاوه واستوه. د فرض حج نشي استولی. که دویم حج دی بیا مه کوه بیا دا پیسې واستوه. خو د فرض حج چې تا باندې اول حج دی او فرض شو او ته یاره فلسطین ته به دا 12 لکه روپۍ واستومه او د هغوی به چې کوم دی نو څه نسه وشي نه دا د هغوی ته نشي استولی. اول ځان دی اوس ته راګیر شوی. الله وایي ولله علی الناس. علا د وجوب دپاره ده د فرضیت دپاره ده. په تا باندې دا شی اوس لازم دی. په هېڅ یوه طریقه باندې انسان اوس د دې نه نشي خلاصېدی. که دی وایي چې زامن مې رالوی شوي دی ته به ودونه کوم بیا به ځم او لور مې هغه ځوانه ده او هغه د سامان کول پکار دی بیا به ځم. دا ټولې خبرې به رستو کوي. هېڅ یوه بانه دی هغه چې کوم دی نو نشي کولی چې یاره زما به پلانکي څیز باندې به دا پیسې ولګوم پلانکي څیز باندې به دا پیسې ولګوم. ورنه که دی دا بانې لټوي چې یاره په پلانکي څیز به ولګوم چې دی پیسې زما په بل څه کې پکار راشي او بانې جوړوي نو الله به دا پیسې وباسي. دا هم کتابونو کې شته. الله به پې داسې بیماري راولي چې همدغه پیسې به د نه ولګي. الله به پې داسې یو تکلیف راولي چې دغه پیسې به په ده باندې ولګي. په اولاد کې به تکلیف پیدا شي مقدمه به پیدا شي مسله به پیدا شي دا پیسې به د نه ولګي. د هر فرض هغه دا حکم دی که یو انسان باندې یو څیز فرض رالو او دا پیسو سره متعلق دی او دی وایي چې یاره دا زه په پیسو نه ادا کوم د دې په ځای به دا پیسې په بل ځای باندې ولګوم الله به دا پیسې وباسي او بل ځای کې د ده صحیح کېږي نو غاړه به یې بندوي. غاړه به یې بندوي. الله فرمایي